خان یو فیصله کړې ده چې موږ به صوبایي دغه پنجاب اسمبلی او خیبر پښتونخوا چې کومه اسمبلی دا به موږ تحلیل کوو چې دغه خبرې سره اتفاق کوي که نه. پارټۍ مشري کاغه د علاقې مشري د هغه د خبرې نه انحراف کول ګناه کبیره ده. موږ مړه کې زموږ په لاشونو باندې به چې دی دوی راځي. تاسو د پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیرمن دی عمران خان یو فیصله کړې ده چې موږ به صوبایي دغه پنجاب اسمبلی او خیبر پښتونخوا چې کومه اسمبلی دا به موږ تحلیل کوو. تاسو څه ګڼئ؟ ستاسو څه سوچ دی؟ یو خو راته دا ووایئ چې دغې خبرې سره اتفاق کوئ که نه، او څه ګڼئ چې دغه به تاسو ته انتخاباتو ته لاره همواره کړي؟ د ټولو نه اول چې کله څوک مشر شي، که هغه په کور کې مشري، که هغه د پارټۍ مشري، که هغه د علاقې مشري، د هغه د خبرې نه انحراف کول ګناه کبیره ده. شریعت داسې وایي چې ستا مشر شو تا مشر کو، نو که هغه یو داسې خبره تا ته وکړي چې هغه ظاهره باندې ټیک هم نه وي، خو ته به د هغې تابع کې، ته به یې منې. د ټول ناول دا خو نو ډاوټ چې عمران خان کومه خبره وکړي چې په هغې کې به څوک سشش و پنچ کوي، دې کې هیڅ ډاوټ نشته. خان صاحب که اوس هم وایي چې اسمبلی تحلیل کوي، نو ټول اختیار زموږ چیف منسټر صاحب خان صاحب ته سمري دستخط شوي ورکړي ده. خان صاحب تش اناؤنسمنټ باندې 2 منټه یا 1 منټ لګي چې اسمبلی به تحلیلیږي. اسمبلی به ولې تحلیلیږي؟ د هغې مین وجه څه ده؟ خان صاحب وایي حقیقي ازادي. تاسو ټول ته پته نن په دې ملک کې په اصل کې حکمرانان څوک دي؟ نن په دې ملک کې انصاف نشته. عمران خان د رول اف لا خبره کوي، نو چې په کومه معاشره کې رول اف لا نه وي هغه معاشره چلېدی شي. سوال نه پیدا کېږي چې نه خو د ځنګل معاشره شوه. نو دې کې هیڅ ډاوټ نشته چې یاره عمران خان به ووایي چې اسمبلی تحلیلو، نو موږ به په هغې کې وایو چې ښه سوچ کوو، بچار کوو. نو دا د میډیا په ذریعه چې عمران خان ته باقاعده د کے پی سمري دستخط شد ده، د اسمبلی د تحلیل کېدو د هغه سره پرته ده اختیار ټول ایم پی ایز، ټول چیف منسټر صاحب، کابینټ هغه خان صاحب ته ورکړی چې ستا خوښه ده، ستا په جب کې پروت دی سمري، که تی نن ورکې، که تی میاشت بعد ورکې، تی کال بعد ورکې. دویمه خبره ته وایې چې دې سره مسایل حل شي، نو که فرض کړه اسمبلی تحلیل نه شي او د ملک انتخابات نه کوي، نو تاسو وکته چې نهمه میاشت د امپورټډ حکومت ته د مهنګایي شرح تاسو وګورئ چې نن مونږ کله حکومت پرېښودو، پټرول چې دی هغه په 150 روپۍ باندې و، نن پټرول 240 ته لاړه. ډیزل په 150 باندې و، نن ډیزل چې دی هغه 256 ته لاړه، 256 ته لاړه. ډالر مونږ په 179 کې پرېښودو، نن ډالر تا ته په اوپن مارکیټ کې په 250 روپۍ نه میلاویږي. ټیک ده؟ ستا سره په اوپن مارکیټ کې په 250 روپۍ تاسو لاړ شئ وګورئ، تاسو ته به ډالر نه میلاویږي. دویمه مونږ چې کله حکومت پرېښودو د غریبو خلکو دپاره د وړو بورۍ 20 کیلو آټا چې دی په 1100 روپۍ په مارکیټ کې و، او چې کوم زموږ سپیشل چې کوم کمپنسیشن مونږ ورکړی و، کومه سبسډي مونږ ورکړې وه هغه په 900 روپۍ و. نن هغه وړه چې دی هغه تا ته په 2000 په 2100 روپۍ نه میلاویږي. د غوړو کیلو چې دی مونږ په 300 روپۍ پرېښودی، نن تا ته په 550 یا په 580 روپۍ میلاویږي کیلو یا د لیټر د تیلو. دغه شان یو شی که تاسو راولی او په ملک کې د لا ان اډر سم سچویشن دی. تاسو وکتو چې کله پورې عمران خان و، نه په سواد کې د امن د خرابېدو سو، نه په کے پی کې و، چې کله د امپورټډ حکومت راغی او خپله امپورټډ هغه پالیسي راوړه امپلیمنټ شوي، نو د هغې سره تاسو وکړه چې د سواد خلک دوباره په یو کرایسس کې راله چې دلته طالبان دي او دلته دهشتګردي ده او دلته دا دي او دلته دا دي. او ما په بریکوټ کې جلسه وکړه نن یو 2 میاشتې مخکې، او ما دا کلیر کټ پیغام ورکو چې که د چا دا مطلب وي چې موږ ان پی والا یو، د هغوی ام پی ایګان منیګان به یو، نو دا سوال نه پیدا کېږي. موږ دا ووایو چې د ټولو آخر به موږ وځو، چې موږ مړه کړي زموږ په لاشونو باندې به چې دی دوی راځي. او بیا چې زموږ کله میټینګز وشوه، کور کمانډر سره میټینګ وشو، نو کلیر کټ زموږ د سوات ام پی ایس چې وروره په دغه کې بیریت نه منو، په روډ کې کوټو ته خطه بغیر اجازته نه منو. او دویمه خبره ده که تاسو وایئ چې سواد به خالي شي، نو دا نه منو. مونږ به د خپل قوم سره ولاړ یو. دونه سټریک ایکشن دا زموږ هغه لیډر ویژن و چې په هغې باندې مونږ وایو چې ګوره دا څیزونه که د چا په ذهن کې راځي دا لږ ځکه وایم که فرض که ستاسو میډیا دا هایلایټ کړي چې د سواد د قوم ته پته ولګي چې څنګه د ان پی پته ورکړي د دونه
دو وغوښتی شوه د دوی امپیګانو امینګانو تاسو ته پته چې باقاعده یې لیلان اسپندیار ولي وي چې په سوات کې د اپریشن په وزیرستان کې د اپریشن په پاڼچینار کې د اپریشن موږ حمایت کوو مونږ کلیر وي چې مونږ د دې اپریشن حمایت نه کوو البته په غرونو باندې په بارډرز باندې کتا سو سه اکټیویټیز انلیګل اکټیویټیز په دې ملک کې سو کوي د دې ریاست خلاف کوي نو مونږ دغه خلاف یو مونږ دغه سره یو خدا نه دي چې عوام ته بتا سره ځای عوام بتنګوي او د عوام سره مطلب ده د غو ژوندۍ به جیرن کوي سکولونه به بندوي هسپتالونه به بندوي سینیورسټانی کالجونه به بندوي نو پدې کې مونږ نه یو نو نن الحمدلله تاسو ته پته ده چې مونږ د کما حقیقي ازادي غواړو هغه د دې لپاره غواړو چې نن تاسو وګورئ چې په دې ملک رول خپل نشته په دې ملک نن ارشد شریف غونډه صحافي چې هغه دغه افایه د اوسه پورې نه درج شوی نن عمران خان باندې ډس کیږي درې ډزې هغه لګي تاسو ته پته چې کله باچا خان پنوسی اسپندیار ډز وشو پته هم نه لګېدلې پټاخه وډزې د هغه لندن ته تښتېدلی تاسو ته پته د نور جمعیت والا مولانا صاحب چې د باندې به ډز وشو 9 میاشتې به پوه شو دا واحد عمران خان دی چې ډز پوه شو په هغه ورځ هم د خپل قوم ته مخاطب او ډیلی بیسیس باندې هغه خپل پروګرامونه کوي خپل جلسې کوي نو حقیقت دا دی چې د ملک حقیقي ازادي غواړي د هغه خلکونه چې کم خلک په دې ملک باندې هغه 1% خلک مسلط دي او هغه د اغیار ایجنټان دي نو دا غونه د ملک آزادول غواړي او د ملک زما او د دې خلکو دی 99% مون غریب خلک یو د دې په وسایل باندې زمونږ حق دی په دې په وسایل باندې د خلکو حق نه دی مهرباني